الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم زما مسلمانانو ورونو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ذوالحجې د غټ اختره چې کومه میاشت ده هغه شروع شوې ده او د هغې تقریبا دا دویمه درېیمه ورځ ده. عزتمندو څنګه چې د رمضان میاشت په کال کې یو ځل راځي او د ډېرو خیرونو او د ډېرو نیکو یو مجموعه ده د رمضان میاشت، نو دغه شانه دا د ذوالحجې میاشت د غټ اختر دا میاشت چې شروع شي نو د الله ډېر لوی رحم او کرم وي د دې میاشتې په 10مه ورځ باندې کوم چې په عربۍ کې یوم النحر وایه او په پښتو کې د غټ اختر ورځ وایه، د دې میاشتې په 10مه ورځ باندې چې کوم دی تمام مسلمانان د کلمې خاوندان چې د استطاعت په معیار برابري هغه سنت ابراهیمي ادا کوي، ډېر بختور خلک او نیکان خلک به پکې داسې چې پکې د الله در لتلي او د حج په نوم باندې چې کومه مقدسه او پاکه فریضه د هغه ادا کوي، ورسره استاد خیری دا میاشت چې د کمې نه نوي شي لکه د یکم نه نوې شوې ده نو نن یې دویمه یا درېیمه ورځ په اسلامي صحیح حساب باندې درېیمه ورځ ده او د اخبار په حساب باندې نن درې میاشتې دویمه ورځ راځي، نو د دې میاشتې په 9 تاریخ باندې کوم ته چې یوم العرفه وایه هغه یو بهترینه روژه یو د لوی ثواب روژه ده د عرفې په ورځ باندې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق دا زما مخې ته د امام ترمذي رحمه الله د احادیثو مشهوره ذخیره ترمذي ده نو هغې باب ما جاء فی فضل صوم یوم عرفه اکی ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې دا حدیث راغیسته چې صيام یوم عرفه انی احتسب علی الله ان یکبر السنه التي بعدها والسنه التي قبلها. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په الله پر وسره چې د عرفې ورځې روزه څوک ونیسي نو یو کال تیر واړه ګناهونه او یو کال روان صغیره ګناهونه وسماب کیږي. نو د ډیرو خلکو په ذهن کې او د ډیرو خلکو فکر کې خدا عرفې د ورځې چې کوم د انتخابي د روزې لپاره خو چونکې دا میاشت چې د کمې نه نوې شوې ده د یکم نه نوې شوې ده او نن یې په صحیح اسلامي حساب باندې درېیم دی، نو د دې میاشتې د یکم نه چې کوم نه نفلي روژې شروع شوي دي دا همدغه کتاب د امام ترمذي رحمه الله باب ما جاء في صيام العشر
دیگه یو حدیث راغیسته دی ابي هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې چې ابي هريره رضی الله عنه فرمایي ما من ايام احب الى الله تعالى ان يتعبد له بها من عشر ذي الحجه يعدل صيام كل يوم منها صيام سنه دا میشي شروع شي نیواز د عربي روزانه د عربي روزي په فضیلت شته خود دې میشت د شیرونه روزي شته چې نبی رسول الله سلام فرمایي یو روزه به چې کوم دی یو کال دو روزو په فضیلت لري لکه یو کال چې سړی روزه نیولې د دې ورځې په عام ورځو کې وقيام كل ليله منها بقيام ليله القدر دې شپو کې الله ته سړی ودرېږي د ليله القدر د شپې فضیلت الله رب عزت ورکړي بهر حال دا خبره به دې ځمانه ودرېدا چې دا ډېرې بهترینې ورځې دي په اعتبار د ثواب او په اعتبار د بدلی چې په دې ورځو کې عرفه را په دې ورځو کې چې کوم دې سنت ابراهیمي د دې میاشتې په لسمه ادا کېږي د دې میاشتې د اتم تاریخ نه یوم الترویه چې ورته وایي د یوم الترویې نه چې کوم دی خلک مینا ته لاړ شي او بیا په نهم باندې عرفات ته لاړ شي په لسم باندې چې کوم دی بیا دوی هغه دغه کوي کومه دمي شکر چې دی هغه په حج کې هلته ادا کوي دلته عام مسلمانان په لسم درې باندې چې کوم دی سنت ابراهیمي روزیا په شکل ادا کوي نو ډېر خیرونه پکې دي کوڅو پکې به ذات د خیر خاوني الله دې خیر قبول کړي او کوڅو نه نور د خیر خاوندانو سره الله په ثواب کې سوي نو عزتمندو دا خبره زبار بار کوم چې د کلمې خاون مسلمان هغه ته دا فضایل بیانول دا زموږ مقصد نه دی فضیلت بیانول صرف دومره نه چې د اعمالو د ترغیب شي او په هغه عمل کې سوالي باقي صرف په فضیلت اکتفا کول چې یو سړی د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث اوریدلی د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه شو